السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نننی ویډیو د جمعې د ورځې یو بهترین او آسان عمل درته ښیم. څوک چې د جمعې په ورځ دا عمل وکړي، الله جل جلاله د دغه انسان د یو دغه وروستنۍ هفتې ټول ګناهونه الله جل جلاله معاف کوي. هغه عمل څه دی؟ هغه ډېر آسان عمل دی. څوک چې د جمعې په ورځ 11 مرتبه سورة الفاتحة یعنی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. څوک چې دا سوره فاتحه دا 11 مرتبه وایي، دغه شان بیا سوره اخلاص یعنی قل هو الله احد دا چې څوک 11 مرتبه وایي، د دینه بعد 11 مرتبه سوره کوثر یعنی ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر 11 مرتبه چې دا وایي، ورسره 11 مرتبه آیت الکرسی دا چې څوک وایي، الله جل جلاله د دغه انسان د وروستنۍ هفتې ټول ګناهونه الله جل جلاله معاف کوي. اوس ما ته په دې کې سوچ وکړو چې الله جل جلاله زما او ستا سره څومره مینه کوي، څومره محبت کوي، او ما ته د الله څومره نافرماني کوو. یقین وکړئ بس د دغه الله سره مینه جوړه کوي، دغه الله سره محبت جوړ کوي. کم الله چې دا تمام کائنات پیدا کړي، کم رب چې دا ځمکې او اسمانونه پیدا کړي، الله جل جلاله قرآن مقدس کې فرمایي افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. وای تاسو نه ګورئ چې د اوښانو ته وګورئ کنه دا ما څنګه پیدا کړه. و الى السماء كيف رفعت، او وای ته د اسمانونو ته وګوره، رب فرمایي وای ته د اسمانونو ته وګوره دا چا بلند کړه. و الى الارض كيف سطحت، او د ځمکې ته وای وګوره دا څنګه ما وغوړوله. یقین وکړئ بس دغه رب سره محبت پیدا کړي، دغه رب سره معامله جوړه کړي، محبت مینه ور سره جوړه کړي. یقین وکړئ بس تاسو به غونډه شپه په سجده کې پروت یې، ته به په شپه باندې پوه نه شې، سحر به صبح صادق به راوخیږي خو ته به په شپه باندې پوه نه شې. یقین وکړه دغه مینه دغه حقیقي مینه ده، دغه محبت دغه حقیقي محبت دی، دا لامحدود مینه ده او لامحدود محبت دی، دا ختمېدونکی نه دی. یقین وکړئ په دې دنیا کې به د مزې وي، په دې دنیا کې به هم خوشحالي تېرې، په آخرت کې به هم رب خوشحالۍ درکوي. یقین وکړئ بس د دغه رب سره مینه جوړه کړې، د دغه رب سره عشق جوړ کړې، مینه محبت د الله او د الله د رسول سره وکړي، زندگی به مو خوشحاله، زندگی به مو مزیداره تېرېږي. یقین وکړئ بس دا څه خبرې چې مې وکړې، الله جل جلاله دې په دې د عمل کولو توفیق او ماته راکړي، بیا تاسو د درکړي. دا ویډیو در سره مخکې نورو ملګرو سره هم شیره کړئ چې هغوی ته هم څه فایده والي، دا بس تاسو دپاره صدقې جاریه وي. والسلام، ډېره مهرباني، الله مراته خوشحاله ساته.